امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه د بغداد په ښار په کوفه کې پیدا شوی دی او کوفه په لغت کې ګولایې ته ویل کېږي نو چې کومه محل الوقوع ده د کوفې هغه ګول ده نو امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه په کوفه کې پیدا شوی نو امام عجلی صاحب رحمت الله علیه په کتاب الثقات کې لیکلی دي چې کوفې ته 1500 صحابه کرام راغلي دي کوفی ته دا دومره بختور ځای دی او بل امام نووي صاحب رحمت الله علیه فرمای په مسلم شریف شرحه کې چې دا دار الفضلاء دی یعنی د خو خلکو ځای دا کوفه دی دا څوک وي دا امام نووي صاحب رحمت الله علیه وي دا وزن سره نوٹ کړئ په تاریخ کې د کوفې ډېر لوی ذکر راغلی دی د دې وجې نه تفسیر قرطبي کې لیکلی دی چې حضرت عبدالله ابن عباس صاحب رضی الله تعالی عنهما فرمای چې د کوفې کوم جامع مسجد دی نو دغه جامع مسجد کې او یو پیغمبرانو اودس سرانجام کړی دی نو دا دومره بختور ځای دی نو امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه دا د پیغمبرانو او د صحابه کرامو او د تابعینو په ځمکه باندې الله پاک پیدا